تقریبا په هغه وخت کې 15 ول اوس زموږ سره 11 12 دي نو ان شاء الله وخت په وخت باندې دغه برابرېږي وخت په وخت باندې ان شاء الله هغه کمې او هغه دغه چې کم ضرورت دي هغه پوره کیږي موږ ته بټخیله په لنډو د ټیک ته خو کچېرې موږ ته دا سہولیت دلته راشي او زموږ د تاڼې د غریبانو ورونو ته دا بټخیله دا سفر کم شي او زموږ په دې تاڼه کې دا خپل کم دلته کم ضرورت دی چې اپینډکس اپریشن یا داسې نو چې دا روان شي دلته نو زموږ په تاڼه باندې به لکه ان شاء الله لږ خپل عوامو ته الله خیر ورسي زموږ ان پی امینې ته زما د طرف نه د تاڼې هسپتال له طرف نه دا دغه دی چې پوره توجه تاسو د تاڼې هسپتال ته ورکوئ د ډاکټرانو پکې ډېر کمې دی خو بس دا دی چټ لیکي او هلکه وایي زه وایي بټخیلې ته ځه یا دغه ته ځه په ډاکټرانو باندې ابجکشن نه کوم خو دا ډاکټرانو پکې هم کمې دی ولې چې د کډني والا بیمار پکې راشي او که څوک جوبل شو نو دا دې بس القلي کې وایي د دې نه ځه پلانې دې ته ځه پلانې دې ته ځه هغه چې پلوږدي په لاره کې ځي نو د هغه په لاره کې اکثر دغه ډیټ شي زموږ دا هسپتال چې د 2005 نه چې کیټګري ډي هسپتال دی د کیټګري ډي دغه به دا چې خاصیت چې په دې کې به مونږ سره 4 سپیشلیټي چې دي دا به خامخا وي د سرجیکل سپیشلیسټ میډیکل سپیشلیسټ ګایني سپیشلیسټ او پیډیاټیشن چې ماشومانو سپیشلیسټ زموږ په دې هاسپټل باندې یوازې زموږ کلی نه د پیریفریز چې څومره دي کیچمنټ ایریا هغه د بازدرۍ پورې په دې طرف باندې د پلای پورې دا د خوا ګورتای پورې جي شموزو الډن نو دا هسپتال د هغې دپاره ډېر زیات د دې د کیټګري چې دا کمزوري ده دا وایي زموږ ریکویسټ خپل ډي چو صاحب ته بار کړی دی بیا کوو زموږ مشران دي مونږ چونکې په ګراونډ کې ناست یو فیس کوو دا مسئلې نو ریکویسټ زموږ دا دی چې مونږ ایمرجنسي کم میډیسنز دي یا لایف سیوینګ ډرګس چې مونږ کم ته وایو خو دا مونږ ته لږ غونتې په زیات مقدار کې بنسبت د نورو دغه میلاو شي د نورو میډیسنز ځکه که پیرسټامول شربت مونږ ته راشي یا پیناډال شربت راشي یا د ټوخي شربت راشي هغه که زه یو بیمار ته ولېږم هغه یې فوټ کولی شي اخیستل بجای د دې چې یاره ایمرجنسي ته یو پیشنټ داسې راشي چې هغه په ډز لګېدلي یا اکسیډنټ شوي یا را پرېوتي او هغه ته مونږ وایو چې ورشه کینولا راوړه ورشه تار راوړه ورشه دا وکړه نو لږ غونتې که دغه فیسیلیټي زیاته شي یا راته د ایمرجنسي دپاره میډیسنس چې دا لږ سیوا شي نو خلکو ته به دا مشکلات چې دا په اسان شي स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्रिज पावर बैटरीज क्वालिटी फॉरएवर। हर सुबह ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली जगाए लाली। ऑल पर्स दे अपनी काउस को इतना प्यार कि फ्रेश मिल्क से बनी नई ऑल पर्स क्रीम जगाए ग़िज़ाइयत की लाली हर बार। ऑल पर्स की लाली नई ऑल पर्स डेयरी क्रीम। ऑल पर्स सुबह बखैर जिंदगी। जी मीनावालू د پروگرام په دې برخه کې زه موجود یم د تانې کلی په ګورنمنت عادل شهزاد های سکول کې مینوالو د سکول د خپل ژوند سل کاله تیر کړي دي د کومه وداني چې دا هغه ځای په ځای ورانه شوي ده چې کله باران وي نو دا بلډینګ په ماشومان باندې راساسي دلته کې بیا دوی ته په تعلیمي زده کړو کې ډېر زیات مشکلات رامخې ته کیږي مینوالو دلته به د ځایي ماشومانو سره او د استادانو سره خبرې اترې کوو او د دوی ستونزې به معلوموو مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو موږ سره اوسئ زموږ دا سکول چې دی دا ډېر زیات وخت شو دا چې دی تقریبا چې دی 100 ایئرز برابرېږي نو دا کم بلډینګ چې دی دا ډېر زیات جوړ شوی دی نو حکومت له پکار دی چې دا نوي کړي او دا چې دی نور هم وسیع کړي
او په دې کې زیات دغه دي ټیچران پکې پاتې شوي دا دې نه ډاکټران وتي دي انجینران تې وتي دي کرنلان تې وتي دي نو حکومت له پکار دی چې موږ له دا بلډینګ نه وي کې ځکه چې په دې کې دا بلډینګ څونه دی دا اوس خراب شوی دی د دې سکول بلډینګ لږ خراب شوی دی نو حکومت له پکار دی چې د دې سکول بلډینګ دغه کې او دې له د کالج درجه ورکړي تقریبا 100 کاله د دې برابر شوي او په دې کې دا بلډینګ هم ډېر زوړ دی نو حکومت ته زه دا ریکویسټ کوم چې زموږ د سکول ډبل بلډینګ جوړ کړي چې په هغې ښه وسیع بلډینګ وي او د دې نه چې کوم دی نو 100 کاله مخکې داسې غټ غټ افسران تې هم فارغ شوي دي انجینران ډاکټران خو امید لرم چې د دې نه به نور مخکې هم چې کوم دی نو غټ غټ ډاکټران او انجینران فارغېږي زموږ د دې سکول چې د پاسه 100 کاله وشو چې لکه دی ډېر خراب شوی دی دا چې باران وشي په باران کې پکې چې نو اوبه راځي په حال کې پکې اوبه راځي په کمرو کې راځي په برنډو کې راځي او زموږ حکومت ته دا فیل دی چې موږ له سکول ښه کړي موجوده دغه چې کوم دی بلډینګ پکار دا ده حکومت چې یاره دا چې ډبل سټوریټ کړي نن سبا چونکې د ځمکې ډېر غټه مسله ده نو چې دا ډبل سټوریټ جوړ شي نو دا شاندا به چې دی نو په دې کې به کلاسونه هم سیوا شي او د دې رقم موجوده خسته حالي چې ده دا به هم لرې شي نو د حکومت نه دا ریکویسټ ورته کومه او اعلی دغه چې دی نو خپل افسران ته دا کوم چې یاره پکار دا ده چې دې دا بلډینګ چې دی دا بالکل مسمار کړي ځکه چې زموږ د حال ته وګوره امتحاني حال ته هغه بالکل د دې تقریبا کم از کم 2000 مخکې چې کوم هغه 2008 یا کله چې هغه دغه شوي وه د لیکه زلزله شوي وه حکومت چې دی نو دا کړی وی چې یاره دا بالکل ډیمیج دی او په دې کې د کېناستو چې دی نو هغه سټوډنټان نه ده پکار دا چې دا اني ټایم چې دی نو رالویدي شي دا سکول چې کوم دی دا د 1905 نه دلته قایم دی او دا په ملاکنډ ډویژن کې چې کوم دی د علم د رڼا د خورېدو ورنۍ ذریعه وه د دې سکول نه مختلف قسم ډاکټران مختلف انجینران برګیډیران کرنلان سیاستدانان مختلف وتی دي چې په هغې کې مشهور شخصیات چې کوم دی ډاکټر محب الله صاحب و لال محمد خان صاحب و مرحوم حنیف خان صاحب و سراج الحق صاحب او داسې ډېر نور د دې ملک په مختلفو ادارو کې بیروکریټ مختلف قسم بیروکریټس بینکرز آرمی آفیسر د دې ادارې نه وتی دي زموږ سره خو دلته بنیادي مسایل چې کوم دی زموږ سره د لیبارټریز مسله ده د ساينس لیبارټري مسله ده د کمپیوټر لیبارټري مسله ده زموږ چې کوم دی سټاف روم د پکار دی دلته چې کوم دی د ماشومان دپاره د اوبو سیسټم چې کوم دی لږ کمزوری دی دا مسلې دي زموږ بل دا ده چې اوس آبادي چې کوم ده زیاته شوه ماشومان زموږ سره زیات شو د 1200 تقریبا چې کوم دی زموږ سره ماشومان دی د کلاس روم چې کوم دی نوي کلاس روم موږ ته پکار دي جی مینوالو د پروګرام په دې برخه کې زه موجود یم د تحصیل بائزئی په بخته سیمه کې مینوالو دغه بدقسمته سیمه ده چېرته چې د ډېرو مودو راسي په لویه پیمانه ګندونه پراته دي د دې د وجې کم د خواوشا سیمو خلک دي هغوی تور جړي کې مبتلا شوي دي او د علاج هغه توان نه لري مینوالو دلته کې د محکمه کومه ټي ام ای چې دا هغوی هم دلته نه راځي او خپل فرض په ښه شان نه ترسره کوي مینوالو دلته به د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو او د هغوی ستونزې به معلوموو مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو مونږ سره اوسئ د دې خلکو چې کم کویان راوځي هغې کې دا خلک وایي چې په دې کې چینجي راځي دا دې ته ډېر نږدې دي کورونو ته نو په دې وجه د خلکو ډېر شکایت او ډېر بیمارۍ راته خورې شوې دا تور زیړي او داسې نور شیزونه ډاکټران ډېر وایي چې د ګندګیرۍ د لاسه څه لار نشته او دا ګندونه دې څه غم نه کېږي چې د دې څه غم وشي او د دې ځای نه چوت شي یا ولا څه مخصوص ځای جوړ کړی شي چې لکه خلکو ته تکلیف نه وي ځکه چې دا خو د کلي د ښار منځ دی نو لکه بالکل لکه د زړه په سر باندې دا ګند پروت دی جي مونږ ته په خپله ډېر زیات تکلیف ولې زما دلته کې سبزۍ را دوکان دی زه په خپله سار باندې راشم دا روډ دا غځی نه ولا د دې ځای پورې لرې کوم ما د دې ځای
د خلک ویره وي دا کمیټه والي دی او دغه د ما یو سړی لا تر اوسه پورې دلته کې نه دی لیدلی کنې ما اوس سهار هم د دې کونسل نه د دې انتظارګاه هم ما شپږو ګاډیګان لرې کړو که نه نو لکه دلته کې دا خو د حکومت له پکار ده چې هغوی دغه وکړي لکه اوس زه دلته کې راغلم په خپله لګیا یم ځان له هم صفایي کوم خپله مخ هم صفا کوم دغه ځای نه حکومت له هم پکار ده موږ له هم پکار ده که نه خو چې موږ سره حکومت مرسته وکړي نو لکه دا ده چې موږ ته به لږ سهولت میلاو شي کسان خو داسې ډېر زیات بیمار دي نو دا په وجه د دې چې ټول لږ ګندونه پراته دي او د دې ګندونو د وجې نه دي که نه نو لکه ډیرانونه نشته نور څه نشته دی بس راوړي او دلته کې دې ځای ته یې راولي که نه یو سړی نو لکه مونږ دوکانداران هم دغه کوو خو لکه حکومت له هم دا پکار ده چې مونږ سره دا دغه وکړي نو امداد را سره وکړي څه هغې لاس کې څه به سره مونږ کوو نو دومره به وي چې لکه زمونږ د علاقه به هم لوکوټې سټې ده ماشومان به هم د بیمارۍ نه لوکوټې امني که نه نو زمونږ حکومت ته دغه خواست دی نور خو مونږ څه وکړو چې مونږ خو په خپل باندې لګیا او خپل لاس باندې چې څونه کولی شو هغه کوو که نه خو لکه دې له هم دا پکار ده چې لکه دې هم داسې وکړي که نه دا نه چې هغه یا عمران خان ته سړی کنځل وکړي یا بل ته وکړي که نه نو لکه مطمئن کار پکار دی تکلیف خو د دې نه مطلب ډېر زیات مطلب تکلیف دا دی چې کله مطلب پلاستیک ډېر زیات پراته دي دې ته چې کله مطلب اور دغه کې د دې مطلب کوم لوګي موګي چې کوم دی هغه انسان د صحت دپاره مطلب ډېر غټ نقصان دغه کېږي د دې چې کوم مطلب د اوبو مو دي دا خو اوبو نه دي بلکې مطلب د کډر اوبه دي دا مونږ ته مطلب د کویان ته مطلب کم از کم 5% چې کم دی مونږ مطلب د دې د مطلب مثال د مشازي دي دغه دي دا مونږ کم از کم 5% چې کم دی مونږ د دې مطلب مونږ په استعمال کوو راولونګ اسکو او د کویانو د ډېر زیات نږدې دي کورونو ته مطلب زیات تکلیف دی دا څښاوالي دلته کې راځي او څښابي نه جوړي او دا ډیرانونه دا څو ته راوتي دا کډېرې مډېرې تکلیف دا دی چې کویان څښا شي او خلک خوري دغه خو نه خوري غول خو نه خوري خو ډوډۍ خوري ژیزه خوري بل ځای دا ګندوالی چې دا خوشبويي وشوي چې دا کومه ده دا خامخا دي انسان ته مونږ دا غواړو چې دا صفایي وشي د دې علاقې نو بس ډېر وښایي دا خو ټول تقریبا د هغې ځای نه ول د دې دغه پورې ټول پلاستیک دي او څښاوالي دي او دغه په کار خو دا د اوس دلته ټیمې دفترونه راغی چې هغوی باندې دغه راوستلی شي او هغوی دا چوت کړي د ګندګي د دې ځای نه زموږ د خلکو خو نور څه ځایونه هم نشته د کور خواته لږ شنځي پای کې ډېرانې دغه کړي دا خو ډېر غټ لوی ځای دی او پکار دا دی چې ټول په شریکه دغه وکړي او زیات زوی هم د ټیمې د دفتر له پکار دی اوس دلته راغی مخکې خو ټیمې زموږ نه لرې وه او پکار دی چې دغې کې ډېر زیات تکلیف دی ډېر زیات بلکې په دې لاره باندې چې څونه هم دلته کویان دي په دې طرف باندې ټولو کې د زیړي دغه دی دلته هغه کسان راغلي وو نو هغوی وی چې ټول نه زیات زیړې په تاڼه کې په دې خوړ په غاړه باندې دی یو غاړې ته او بلې غاړې ته نو بس موږ خو دا وایو چې دا کوم دغه ملګري دي زموږ د بلدیات والا هغوی له هم پکار دي چې هغوی هم په شریکه شي او د دې دغه وکړي دی د موږ ته جي په ګرمۍ کې ډېر زیات تکلیف او دې کې د دنیا ماشي او دا بچي اچولي دا ورځې اوس د دې ته صفایه دي چې دا وشي نو د ماشومان ته بیا بیماري نه لګي په کورونو کې دونه ماشي چې حد یې نشته دې ته خو دا نږدې دا کورونه چې دي دلته ورته دا کویان دي بورونه یې کړي دي د دې د سیم مت هغې ته ځي نو دا بیمارۍ ډېرې زیاتې دي چې مونږ خو وایو چې حکومت دې دغه وکړي چې د صفایي له وکړي او دا بلدیې والا د دو دا ډیپټي چې دا صفا سوتره کړي دا ماحول لږ صفا شي هر چا ته د دې مسله د دې بیماري جوړېږي دغه جوړېږي دا زموږ دغه نه دا ریکوست کوو دغه کوو چې دا د دې مخنیوي دې وکړي شي هر یو ډېرې ته دا تانګ واچولی شي دغه دې واچولی موږ دا نه وایو چې د بل مزدوري دې خرابه شي خو نه هم دا وایو چې دا دې رړې ته دا دې دغه ته دا تانګ واچولی شي او دې دغه دې شي دا هر چا ته د دې تکلیف زیات دی موږ دغه کوو بس دا ګندونه چې دا د دې مخنیوي پکار دی د دې دغه پکار دی چې دا ټول دا ټول ډیرانونه پراته دي نو دې د خامخا دغه پکار دی جي स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्रिज पावर बैटरीज क्वालिटी फॉरएवर यही है असल पहचान हमारी मिल्क पैक क्रीम सेहत का खालिस मजा جی مینوالو د پروګرام په څلورمه او آخري برخه کې زه موجود یم د ملاکنډ یونیورسټۍ په هغې ښکلي او ښایسته پل باندې کومې ته چې د لرې لرې نه سیلانیان راځي او د دې ځای د ښایسته موسم نه خوندونه پورته کوي مینوالو دلته به د راغلي سیلانیانو سره خبرې اترې کوو مینوالو پروګرام مخ په وړاندې بیایو موږ سره اوسئ
دا دغه خو پرې پل باندې ډېر برابر شو را خیره د تاڼه او راموړی بالکل یو شان کړه او اوس ورسره په ایریا کې ورسره پارک هم جوړېږي او ځای خو د مخکې نه هم ډېر ښایسته و دا بیوټي ډېر زبردسته وه خو د دې پل سره خلکو ته هم لږ سهولت شو اوس ورسره پارک جوړېږي د خلکو لپاره د کاروبار هم ډېر غټ ذریعه دی کې هوټل جوړی دوکان جوړی نو ډېره غټه ترقي به دې ایریا ته ورکړي د خیره سره اوس مونږ دا وایو چې دا کار لږ زر کړي ځکه چې دې پل ډېر ټایم وشو چې دا کار لږ زر کړي چې زر جوړ شي نو د خلکو ته به لږ سهولت هم شي او د خلکو لپاره انټرټینمنټ لپاره به هم یو ذریعه شي ځکه چې په دې ځای باندې خاص پارک نشته دلته دا پارک به هم برابر شي نو موږ وایو چې بس دا پل ورته زر جوړ شي دا د سیل لپاره یا د سیلانو لپاره ډېر یو زبردست ویو ده الله تعالی دې ډېره ښکلا ورکړي خو که زموږ حکومت ډېره توجه ورکړه زموږ د دې پل تقریبا د 9 کالو نه زیاتو شو چې په دې پل باندې کار شروع دی خو د حکومت د بې توجه د وجې نه چې حکومت ډېره توجه نه ورکوي دا همدغه شان پرته ده سټوډنټانو ته ډېر غټ تکلیف دی تقریبا 12 کیلومتر لار په هغې راتاویږي او دا زیات نه زیات 2 کیلومتر لار ده که چېرې دا حکومت دا جوړ کړي نو د سټوډنټ لپاره او سیلاني سټوډنټ لپاره به ډېره اسانتیا راشي او سیلاني به د 2 طرفه دې ته راځي د دیر د طرف هم او د ملکنډ د تاڼې د طرف هم نو دا ډېر یو زبردست وي الله تعالی موږ له ډېر یو تحفه راکړې ده خو حکومت له پکار ده چې دې له څه نه څه توجه ورکړي ماشاءالله ډېر زبردست او په تاڼه کې دا یو ډېر ښایسته ځای دی خو افسوس سره زه دا وایم چې دا پل د دې ډېر وخت وشو او دا هم په دغې زوړ حالات باندې ما تاسو ته مخکې هم ویلي اوس هم وایم چې په دې باندې اکثر چې کوم دی نو یو کرنډی مساله وه خو دې خوا به دونه خاص کار پرې نه کېږي او د کلونو په تعداد کې د ما خیال دی 16 سال وشو چې دا هم په دغسې دی نو زه دا وایم چې وختونه په وخت نوی نوی حکومت راځي هم د دې پل وعده کوي چې دا پل به موږ انشاءالله په را روان پلاني تاریخ باندې به په بل ورځ به په بل ورځ به خو چونکې دونه وخت وشو او د دې پل ابتدا د نن ورځې په لمونځ شو دې کې سټوډنټانو ته له لرې دي نه خلک داسې ځي په هغه چکدره باندې د دې 14 کاله وشو چې د دې څه دغه نه دی شوی په کار د حکومت له چې د دې زر تر زره د دې کار وکړي دا ډېر الله ډېر ښکلی ځای دی دې ته به ډېر ښکلي ځګونه او دغه به ورته جوړ شي خو چې دا پل جوړ شو د خیره دلته کې ډېر خلک راځي چکرو مکرو له ملګري موږ پخپله راځو چکرو له او دغه له راځو او د حکومت له دا دغه دی چې دا پل دې جوړ کړي او دا پل ډېر وخت وشو که نه د سټوډنټانو ته ډېر تکلیف دی چې په هغې دغه تاویږي په هغې پل باندې پکار دی چې دا پل جوړ کړي چې تاڼې ولته اسانه شي سټوډنټانو ته او موږ ته هم اسانه شي موږ یونیورسټۍ ته راځو خپل تعلیم حاصلو جی مینوالو دا زموږ د نن ورځې پروګرام ډسټرکټ ډایري چې تاسو وکتو امید لرو چې ستاسو به خوښ شوي وي مینوالو د بل پروګرام پورې زه ستاسو نه غواړم اجازت په دعاګانو کې مو یاد ساتئ اجازت غواړو د الله په امان